بسم الله الرحمن الرحیم. زه نثار محمد تاسو سره نیغ په نیغ د خپل یوټیوب چینل معلومات د کلي نه مخاطب یم. زه نن دارالعلوم کنز الایمان مدرسه کې ناست یم مفتی تاج محمد صاحب سره چې په دې کې په 4 تاریخ باندې دستربندي ده. نو چې د کمو ماشومانو دستربندي ده او کم سبقونو والا دستربندي ده، نو هغې معلومات د مفتی صاحب نه کوو چې هغې باره کې مونږ له وضاحت وکړي او دستربندي باره کې مونږ ته یو څو خبرې وکړي. نو مفتی صاحب مونږ سره بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو نه وړاندې د نثار محمد صاحب چې د کلی وایم دوی شکریه ادا کوم. هر کله راشي الله خوشحاله او آباد لره. د ټولو نه وړاندې زه تاسو سره د ادارې یو مختصر تعارف پیش کوم. د دې ادارې نوم د دارالعلوم کنز الایمان او علاقه ګړی عمران شالم پل ده. دلته الحمدلله موږ سره د ابتدایي درجې نه واخله تر دوره حدیث پورې طلبه کرام مختلفو درجو کې زیر تعلیم دي او ورسره موږ سره د حفظ شعبه هم ښه فعال ده. سخت کال انشاءالله تعالی زموږ څلورو علماء کرام هغه د درس نظامی نه فارغیږي او دا الحمدلله زموږ شپږم کال دی چې په دې کلي کې د دین خدمت سرته رسو او دا مدرسه تعمیر کړې ده او الحمدلله هغې ثمره دا راووتله چې څلور علماء کرام هغوی د درس نظامی نه فارغیږي او د علم دستار به هغوی ته تړل کېږي په 4 اپریل 2021 باندې. د دې نه علاوه زموږ اداره د کلي په غم خادۍ کې هم فعال ده. هر ځای ته موږ خپل ملګري علماء کرام رسو او د دې سره په ګړی عمران کې 2 جماعتونو کې زموږ طلبه کرام هغوی درس و تدریس فرائض سره انجام کوي او د دې نه علاوه خړکي دامان او هنکو دامان کې زموږ طلبه کرام الته پس د ماسپښین نه د جماعت د امامتۍ ذمواري او الته د درس و تدریس ذمواري سرته رسوي او دا ټول د دې جامعې طلبه کرام دي. الحمدلله نن سبا تقریبا 10 جماعتونه زموږ د ادارې د طلبه کرامو زیر نگرانی دي او هغوی په هغې کې د دین خدمت سرته رسوي. نو انشاءالله 4 اپریل باندې 4 علماء کرام او 15 حافظان او دغه شان کثرت سره د ناظري طالب علمانو قرآن مجید په ناظره باندې ختم کړی دی او د هغې د خوشحالۍ دپاره او د اعزاز دپاره زموږ ادارې په 4 اپریل د اتوار ورځ د مازدیګر مونځ نه پس د یو پروګرام او یو د جلسې اهتمام کړی چې په هغې کې د پنجاب نه هم ستر علماء کرام به تشریف راوړي او د دې علاقې مشران او د دې علاقې کم چې مخور خلک دی خصوصا د واحد ګړی باچا صاحب د هغه شخصیت دی چې د مدرسې د بنیاد نه واخله تر نن ساعته پورې دوی په قدم باندې زموږ مرسته کړې ده، زموږ حمایت یې کړی، موږ سره وګه ولاړ دي او هر مشکل کې زموږ حمایت کړی دی. الله تبارک وتعالی دوی د سایه د دوی د ټول خاندان د مشري زموږ په سرونو باندې قایم او دایم ولري. مهرباني مفتی صاحب، الله دې خوشحاله کا. باچا صاحب تاسو څه پیغام عوامو له ورکول غواړئ؟ ډېر مشکور یم چې دې موږ راوغوښتو، موږ له عزت راکړو او ماشاءالله الحمدلله چې دې دونه لوی کوشش وکړو په دې علاقه کې چې نن هغې ثمر موږ ته د علماو په شکل کې میلو شو. او زه به یو مختصر 2-3 خبرې وکړم چې لومبۍ خبره خو دا ده چې د اولا نه تر اخرنۍ درجې پورې ماشاءالله دې سره درس نظامي کم سیسټم دی نو مکمل دلته شته. تاسو خپل بچي راولېږئ او د دې ادارې او د دې علاقې د دې مدرسې نه به انشاءالله تاسو ته مکمل دا تعاون چې ستاسو بچي به انشاءالله عالمان کی. دویم دلته حفظ ناظري دغه هم شته کلاسونه. درېیمه خبره دا ده جی چې په کم 4 تاریخ 4 اپریل 2021 باندې کم پروګرام دی نو د دې علاقې او خلکو ته خصوص بالخصوص د دوزو خلکو ته د پېښور خلکو ته زموږ د سایډ نه دا یو اپیل دی چې په دې پروګرام کې شراکت وکړي او ثواب دارین حاصل کړي. الله دې تاسو ډېر خوشحاله کړي. والسلام. کې د مفتی صاحب سره مونږ وکړلو. تاسو دوستانو ته دا پیغام او دا आवाज مونږ درکول غواړو چې په دې مدرسه کې جانی مالی تاسو څومره امداد کولی شئ نو د الله د رضا لپاره په دې مدرسه کې داسې طالبان دي او د دې کې زیر تعمیر هم ده لږه ډیره او
د لنګر او رهایشي طالبان هم دلته شته دی چې هغې کې تاسو څه امداد دوی سره کولی شي د الله د رضا لپاره دې مدرسې سره وکړئ او په 4 تاریخ باندې دې کې شراکت هم وکړئ او ثوابونه حاصل کړئ. ډېره مننه او دوستانو ته دا خواست چې دا ویډیو زیاته نه زیاته شیر کړئ چې کم ملګري په دې کې د ثواب دپاره شراکت کولی شي او جاني مالي څومره امداد کولی شي چې هغې ته دا ویډیو ورسي او د دې امداد په ثواب کې ځان شامل کړي. ډېره مننه. چینل سبسکرایب کړئ، مرګرو سره خصوصي شیر کړئ. د الله په امان. ډېره مننه. دا کنز الایمان مدرسې دا ټول د مدرسې دا د طلباو د کلاسونو حال دی. دلته طلبا سبقونه وي چې طلباو د پاره لنګرخانه ده چې دلته د هغې دپاره لنګر تیاریږي. که دې لنګر کې څوک د ثواب دپاره شراکت کولی شي، هم مدرسې دپاره څوک ثواب د شراکت کولی شي، په دې ثواب کې څوک ځان شاملول غواړي نو هم هغې سره یو موقع شته دی. دا کلاسونه دي د طلباو، دې کې چې څوک هر